که چېرته تاسو ته داسې مسله پیښه شي، مثال په طور په تاسو باندې ډېر زیات قرض دی یا مالي پریشانۍ دي، بالکل د رزق درک دی نه لګي، داسې وظیفه درته ښیم چې هغه د شپې وکړي او هغه وده شي، په وړمبی شپه به تا ته معلومه شي په خوب کې چې د دې څه تدبیر دی، چې آیا تا نه به دا مسله، دا مشکلات، دا د قرض خلاصۍ دا به څنګه کېږي، قرض ادایګي یا تا سره مال حال نشته، دا به څنګه کوم تدبیر به وکړې چې تا سره مال حال راشي، الله به ډېر مال درکړي، تا ته به انشاءالله په خوب کې د هغې تدبیر معلوم شي. تاسو به داسې وکړئ چې د شپې وده شئ، نو داسې لږ وخت تېر شي، داسې 12 بجې 1 بجه، نو تهجد ته به راپاڅئ. تهجد خو کوئ که نه؟ تهجد پابندۍ سره کوئ. تهجد چې څوک کوي نو انشاءالله په قبر کې به هغه ته تیاره نه وي. ډېر زبردست مونځ دی تهجد سره، چې الله پاک انسان ته خوشحالۍ ورکوي، سکون ورکوي، د آخرت خصوصا او په دنیا کې تهجد کې ډېرې فایدې دي. تهجد ته چې الله انسان پاسي، هغه ټایم کې خو الله پاک اسمانونو ته وړمبي اسمان ته راغلی، د دنیا د اسمان، او یې چې څوک دی چې د ما نه مو وغواړي چې ورکړم، څوک دی ما نه بهنه وغواړي چې بهنه ورته وکړم، څوک دی چې ما نه سوال وکړي چې ورته سوال قبول کړم. پس د تهجد نه به 2 رکعته نفل صلات حاجت وکړي، او صلات حاجت نه به ښه پس درود شریف 11 پیرې ووایي، او بیا به 100 ځله ښه استغفار وکړي د زړه نه، بالکل صحیح توبې په نیت باندې چې ګناهونو نه توبه کوم، داسې په خوله باندې نه، او بیا د 100 ځله استغفار نه پس به کټ ته ویر شي، او چې وده کېږي نو دا آیت به وایي، په دې آیت کې به وده کېږي، دا وایي بار په یاد کوي، او دا به وایي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. دا آیت یای انتر دی چې خوب دیر شي ودر شي، او چې ودر شي انشاءالله په خوب کې به یا تدبیر وویني، په سمج کې به دې راشي، یا به درته په خوب کې څوک ووایي چې هلکه ستا د مشکلاتو حل دا دی، ستا د قرض د ادایګۍ دا طریقه ده، ستا د کاروبار د ښه کېدلو دغه طریقه ده، نو تا ته به انشاءالله د دغه مشکلاتو حل په خوب کې الله پاک وښایي. ډېر آسان تدبیر دی او ډېر زبردست تدبیر دی. انشاءالله العزیز ما ته به دعاګانې کوئ، په دې باندې عمل شروع کړئ، خو د زړه نه استغفار به کوئ، توبه اسم کوئ، سحر و ماښام توبه او استغفار کوئ. ډېر ګناهګار یو، ډېر ګناهګار یو، د دغه ګناهونو په وجه مونږ کړي یو، نو ګناه نه چې توبه وباسي انشاءالله مشکلات به خپله حل کېږي. الله دې تاسو ټولو د مونږه مشکلات ختم کړي، الله مو پریشانۍ ختمې کړه، او الله دې درته د زړه سکون، خوشحالي، راحت او د هر طرف نه خوشحالۍ نصیب کړي. و آخر دعوانا ان الحمد لله.